د استادانو د څانګې مشر فضل الدین خان، طاهر ماسټر صاحب، د پارټۍ نور ملګري مشران او د موږ سره چې کوم نوي نن ملګري شامل شو، ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو نن دلته کې راغلی او په دې میټینګ کې شریک شوی. زه ټولو کې اول د خپل ډخه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکونانو ډخه فاروق خان، فواد خان او دوی سره چې کوم دا نور کم ګڼ شوی عزتمند مشران موږ سره نن په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته اټکلیم ویم او دا یقینداني ورته ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده. انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجہد کوو او انشاءالله دا قام به د ترقۍ لپاره. زه څنګه چې فاروق خان خپلو خبرو کې خبره وکړه او صدر صاحب هم خبره وکړه، بنیادي زموږ خو پروګرام داسې و چې نن به دلته ملاقات کوو او سبا هلته کې مشر راتلو نو موږ دا غوښتو چې په هغې کې هغه یو شمولیت او دغه کېږو، خو هغې کې چونکې کوم نن درې څلور ورځې مخکې پېښور کې کوم واقعات چې وشو ډېر افسوسناک واقعات وشو او زما خیال دی داسې دردناک واقعات ډېر کم زموږ په تاریخ کې شوي. د هغې د وجې نه سبا یو اهم میټینګ دی او په هغې باندې دې ټول هغه باندې به خبره کېږي. په هغې حوالې سره د مشر په هغې کې مصروفیت راغی نو بیا پروګرام مونږ داسې دغه کړو چې مونږ چې د برسای پسې به سمدست دا پروګرام به کوو او انشاءالله کې به بیا ټول مشترکه ملاقات به کوو، خو چونکې نن تاسو ته مې ټایم راکړی وم چې دې کې ملاقات به مو شي او لږ کیبل لږ په تسلۍ سره په ګڼه کې هغه شانتې هغه پېژندګلو او هغه خبرې او هغه شانتې دغه نن دلته کې لږ په ارامه دغه وکړو او سره دا درخواست هم تاسو ته دغه وکړو چې پارټۍ ته خو اوس راغلی اوس چې دی اوس په نور هم خاص کر د برسۍ لپاره هم یو ځای جدوجہد کوو او نور به هم دلته کې دا خپل سلسله به تیزوو به. زه به یو څو خبرې د علاقې په حوالې سره وکړم او بیا به لږ یو دوه سیاسي خبرې به هم دغه کړم. تاسو ټول ماشاءالله ځوانان یې او تاسو دا ټوله علاقه هم لیدلې ده. دا تنګي تحصیل دلته مشران موجود دي. نن دېرش څلوېښت کاله مخکې د دې یو بل شان ترتیب شوی. دې کې که نن لږ ډېر د ترقۍ اثرات ښکاري، په هغې کې د جناب افطار محمد خان شیرپور یو ډېر لوی لاس دی. که چېرته لږ ډېر روډ ښکاري، بجلي ښکاري، دا ګیس چې په هغې باندې ډېر خلک اوس سیاست کوي هغه ښکاري، دا ټول د هغوی د برکت په دلته کې دغه شوي. دا په دې سوچ باندې تاسو په چا باندې څه دغه نه کوو مونږ چې احسان یا څه دغه، دا په دې دغه باندې چې دا د دې د خلکو حق دی چې دا دوی ته ورسي. دغه شانتې د هغې نه مخکې که مونږ وګورو نو زمونږ علاقې کې سیاسي شعور چې دی هغې راوستلو کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپور یو ډېر لوی لاس و. د هغوی یو کردار پاتې شوی، د هغوی یو وی هلته کې د دیزي د غریبانانو سره د هغوی یو خپله یو مینه او یو دغه پاتې شوي چې د هغې د وجې نه دلته کې ډېر لوی تحریکونه او ډېر لوی دغه چې دی هغه مخکې روان شو. دا څیزونه به لږ ځان ته مخامخ ږدو. نن خو ډېر خلک راپاڅي او څوک نوی پاکستان هم جوړ کړي او څوک دنیا په یو نه بلې باندې واړوي او دغه وکړي، خو دا به ګورو چې بنیادي کارونه دلته کې چا کړي.
ماسټر صاحب موجود دی، دیار خان موجود دی. زما خیال دی چې د ملي لیبر دور چې شروع کېدو 88 نه دور شروع شوی، د هغې نه مخکې که د ټولې میرې کې تاسو وګورئ نو زما خیال دی په ګوته 3-4 سکول ورشان کې میډل سکول په تنګي کې نو میرا سکول یو بدرګاو خیر ملکان لکه زمونږ په ضلع کې نن ځای په ځای مونږ بورسلو کې مونږ سکولونه وینو، دې کې د رحم افطار امین خان چې خو ډېر لوی ناست دی، د کوز بارمډیري په د هغه بر بارمډیري کې په دغه کې میډل سکول نام ګارد اف بوایز دغه مختلف دغه دي. دغه شانتې دوی ته معلوم دي چې بجلي هم هغه شانتې دلته کې نه وه، بلکې بجلي بعضې خلکو به پرېښودله به هم او دا د هغې دور کې دلته کې دا بجلي او دغه وشو، سړکونه، اسپتالونه. د ما خیال دی په دغه نه مخکې که یو یا دوه اسپتال وو دغه به وو، نور خو هغه لحاظ سره ډسپنسري. نو دا ټول څیزونه به لږ ځان ته مخامخ لیدو. زمونږ د تنګي دا اسپتال چې وو پته نشته چې د ځوانانو ته یاد دي او که نه دي، خو دا یو وخت کې داسې اسپتال و چې د چارسدې نه مو د پېښور نه مو ورته ګورې خلک راتلل، دلته کې ډاکټران، دلته کې دغه داسې دغه و چې هلته نه به خلک راتلل او ټایم به یې اخیسته او دغه به یې کوو. نو دا ټول څیزونه به لږ ځان ته مخامخ ږدو. دعوې کول خوا څوک دغه کولی شي، خو مونږ به لږ دا ګورو چې چا واقعي کار کړی، دغه شی به لږ ځان کې ږدو او پکار یې چې مونږ د هغې خلکو لاس نور هم مضبوط کړو چې نور هم ښه طریقې سره د علاقې خدمت وشي. زما دلته کې زما خیال دی چې ناست ټول خلک دا به غواړي چې زموږ علاقه آباده شي، زموږ د علاقې د خلکو مشکلاتو کې کمی راشي، زموږ خلکو ته روزګار میلاو شي. دا ټولو دغه دي او دې لپاره به مشترکه جدوجهد به کوو به او انشاءالله ستاسو په شانتې ښه ځوانان، ښه کورنۍ، ښه مشران چې موږ سره وي، نو انشاءالله دا سلسله به نور هم زموږ تیزیږي به او انشاءالله دا خبره به نور هم دغه کوو او بهتر انداز سره به د دې علاقې خدمت به کوو. یو عزتمندو دوه څیزونه باندې زه دغه کول غواړم. یو خو دا بل چې کوم واقعات وشو، زما خیال دغې نه پس دا سوال یو د هر پښتون په اړه کې را پیدا شوی دی، چېرې کله پورې به دا جنازې کېږدو، کله پورې به دا قربانۍ موږ داسې ورکوو. بل سره دا هم یو دغه شوی دی چې یاره په 2006-2007 کې یو ډېر تیز دی حرکت شوی، د هغې نه پس ته ورو ورو شی لږ راکم شو، خاص کر چې د ای پي ایس واقعه وشوه، د هغې نه پس ته نیشنل اکشن پلان جوړ شو، نو دې څیزونو کې ورو ورو بیا کمې راغلې. نن بیا ولې دا شی راپاسي، نن ولې داسې خبرې مخامخ راځي چې هغه خلک چې هغوی ته پکې سزاګانې میلاو شوې وي، په هغوی باندې جرمونه ثابت شوي خو هغه راپرېښودلي شو او د هغې د وجې نه دا حالات دوباره داسې دغه جوړ شو. په دې کې د مذاکراتو خبرې کوي خلک، مونږ خو اوسه پورې پوه نه شو چې دا مذاکرات په کوم معاهدې تایید شوي، د هغې شرایط څه وو، آیا د هغې شرایط دا و چې دا کوم بل ورځ دا واقعات وشو، یا د هغې شرایط دا و چې دا دې نه مخکې چې کوم په پولیس باندې حملې کېدلې یا دغه کېدلې دا د هغې شرایط وو. مونږ ته خو د دغه لږ وضاحت خو د دې دغه پکار چې دا په کوم شرایطو باندې داسې دغه شوي دي. بعضې خلک لا
اوس هم د دې معاهدې چې دی هغې ډفرنټ کوي یې مو اون کوي یې مو دغه هم کوي هغې خلکو نه هم تپوس کوو چې بی دا کوم خلک چې مړه شو دا کوم چې شهیدان شو د هغوی د ورثه نه تپوس وکړئ چې دا په هغوی څه تېرېږي او دا تاسو د څه درک کوئ دا لږ دا سوالونه دي چې په دې باندې دغه پکار دي او زمونږ دغه هم دا دی چې دې ځل په دې چونکې شهید وطن هم چې دی د دهشتګردۍ ښکار شوی په یو لحاظ سره که وګورئ نو د دې صوبې لومړنی سیاسي قیادت و چې هغه قرباني داسې ورکړې وه د دهشتګردۍ په دغه شوي نو د هغې دې برسۍ نه وه دا اواز به اوچتوو به او دا به دغه کوو یاره مونږ نور دا شیونه دلته کې خپل په دې خوره باندې نه منو مونږ دا غواړو چې دا اور نور دلته کې دغه نه شي او دا قسمه دا وینه چې ده تویېدل چې دا بدلېدل پکار دي امن د هر یو د دې ملک اوسېدونکي حق دی او امن مونږ ته میلاوېدل پکار دي غواړو هم ترې نه دا زمونږ حق دی دا چا نه دا مطالبې دغه نه کوو دا به راسره دا به راکوي راله هله به دا شی دغه کېږي بیا ورسره دا دغه به هم کوو چې دا یو ډېره عجیبه خبره ده چې د قربانۍ لپاره خو مونږ یو خو چې کله د وسایلو تقسیم خبر راشي کله چې د ترقۍ خبر راشي کله چې د روزګار ورکولو خبر راشي نو بیا پکې د نورو صوبو چې دی د هغوی حق زیات دي او د ورکوټې قومونو زمونږ چې مونږ دومره قربانۍ ورکړي دي د هغې بیا هغه شانتې تپوس نه کېږي هغه بطور وفاق چې څنګه یو ملک چلېدل پکار چې زمونږ آیین وایي چې دا بطور یو وفاق دی هغه شانتې بیا دننه چلولو کېږي چې فیصلو وخت راځي نو بیا اسلام آباد کې ناست هغه یو څو خلک هغه فیصلې کوي او چې کله د قربانۍ وخت راځي نو بیا وایي چې یاره ټول به یو ځای مشترکه قرباني به ورکوي د پاکستاني قرضې چې اخلی نو هغه وخت کې دا بیا تپوس نه شي یاره دا کوم ځای کې ولګېدل یا دا به کوم ځای کې لګوو یا دا قرضې ولې اخلو د هغې موږ نه تپوس نه کېږي خو چې د پټرولو قیمت زیاتېږي د وړو قیمت زیاتېږي د بجلۍ قیمت زیاتېږي د ګیس قیمت زیاتېږي د ګرانۍ کې اضافه کېږي نو په هغې کې خو بیا ټول یو شانتې تکلیف رسي او ټولو ته دغه کېږي مونږ دا دغه کوو چې بی اوسه پورې چې څنګه هم دا عمل کوچلېد هغه په خپل ځای نور دې ته تیار نه یو چې دا کوم طریقې سره چلول شوي چې داسې نه وه دې ته تیار که چلو به یې نو دا به منو چې د پارلمان باندې دستي ومنو نمبر 2 چې دا یو بطور وفاق به چلو ټول به یو ځای چلو په فیصلو کې هم ټول به شریک وو هله به دا ملک ترقي کوي او د وسایلو تقسیم وخت چې راځي برابر به یو شانتې دغه کوو چې ترقي هم هر ځای کې وشي دا نه ده چې تیل او ګیس زما دی بجلی زما ده او کارخانې پیلېږي په پنجاب کې روزګار میلاویږي په پنجاب کې ترقي کېږي په پنجاب کې او موږ یې د وروسته پاتې کېږي نو دا ټول څیزونه دي چې دا به ځان ته مخامخ ږدو او په دې باندې به یو سلسله مخکې دغه کوو په دې کې ستاسو په شانتې ځوانانو چې د هغوی به موږ ته ضرورت وي چې تاسو راسره خپل کردار ادا کړئ ستاسو مرسته راسره وي دا د دې مشرانو مرسته راسره وي د دې مشوره راسره وي نو انشاءالله دا دغه به خپل جدوجهد به کوو به دې برسۍ نه به دا اواز اوچتول شروع کوو به او انشاءالله زما دا یقین دی چې ستاسو مرسته راسره وي نو کامیابي هم راته میلاویږي به زمونږ په خواره باندې امن به هم راځي به او سره ترقي به هم دلته راځي او بې لالچه روزګار به خلکو ته میلاویږي د یو ګریډ 1,00,000 روپۍ والا کارونه به پکې نه وي بې لالچه به ټولو ته روزګار به میلاویږي نو دې کې د ورورولۍ کې شریک کېدو باندې تاسو ته یو ځل بیا زهر کلیم مې مبارکي در کوم او دا تمه لرم چې یو ځای مشترکه دا سلسله مخکې بوځو مونږ به ټول د یو ټیم په حیثیت باندې دا کار مخکې روانوو به او انشاءالله چې لږ محنت وکړو
نو زما دا یقین دی چې خالي ضلع چارسده نه بلکې د ټول خیبر پښتونخوا کې به د ډیوې دا رڼا چې ده دا به ځلیږي به او دا کمې د دهشتګردۍ دا تورې تیرې دي یا د ګرانۍ دا تورې تیرې دي یا د بېروزګارۍ دا تورې تیرې دي دا به د ډیوې دا رڼا به لرې کوي زه د هغې ملګرو چې چا په دې کې تاسو سره مذاکرات کړي دي تاسو پسې راغلي دي د پل کردار یې ادا کړی دی ستاسو زموږ په منځ کې د هغوی ډېر زیات مشکور یم او انشاءالله دا تمه لرم چې مشترکه وه د پښتون قام خدمت لپاره یو ځای به کېږي ډېره مهرباني